بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو تاسو ملګری طاهر خان. رومبي سونه چې ملګری دي کاندي کنفرم کوي چې زما تصویر او زما आवाज تاسو سبا درځي. نن ډېر زیاته اهمه غونډه کې موضوع ده، هغه باندې به زه تاسو سره ډسکشن کوم او زموږ سره ډېر تکړه ملګری دی یو کې نه به مو جوائن کوي چې جرنالیزم کې احتشام الحق دا هغه سره په دغه حواله باندې خبرې کوم. خو زه پهله کنفرم کول غواړم چې زما आवाज زما تصویر تاسو ته کلیر دی. ان شاء الله زه بیا تاسو د خپل ګیس سره ملاقات کوم او ډیره اهمه او ډیره زیاته ضروري ایشو ده. په دې باندې زموږ زړه درد کې مونږ غواړو چې په دې باندې مونږ आवाज وکړو، صرف आवाज نه، आवाजونه ډیرو شو په مخه باندې مونږ आवाजونه چوتو او هیڅ فایده داسې نه کوي. نو نن شاید زموږ خبرې لګي ترخیم وي، زمون خبرې چرته مونږ چرته په ژوند کې داسې نه وي کړی، خو نن به مونږ ترخې خبرې کوو. زما आवाज صحیح دی؟ ټیک شو جی. نو زه خپل ګیس چې کوم زموږ سره دی احتشام الله مونږ د یو کې نه جوائن کوي، جرنالیزم کې زموږ ډېر تکړه ملګری دی او دا ایشو هغه په ټویټر باندې چوته کړي وو. د هغه نه بعد بیا چې کوم زموږ الکترونیک میډیا ده یا زموږ سو کال سیاستدانان دي هغه بیا په دې باندې لږ ډېر صرف د خلکو د ځان د خلاصي دپاره هغه په आवाज ورکړی. نو کوي دوستو هشام الحق به په 400 کې چې کوم ماشومه د 2 کالو دا خبره سي ذهن کې تاسو کېږي په دې لک سوچو کې د 2 کالو یار د 2 کالو ماشومه سره ریپ کیږي او هغه بیا سونه په بهتر سره قتل کیږي. نو آیا دا مونږه د مسلمانانو په معاشره کې یو، د انسانانو په معاشره کې یو، د زناورو په معاشره کې یو؟ په دې حساب نه وایي چې موږ خدای له جواب څه ورکو، مخامخ کیږو به څنګه؟ مونږ ځان ته مسلمانان څنګه وایو؟ دا مونږ په کومه معاشره کې وخت تیرو؟ آیا د مسلمانانو معاشره دسي؟ آیا د پښتو معاشره دسي وي؟ نن شاید زموږ خبرې لګي ترخی وي، خو په دې باندې ان شاء الله تعالی مونږ ډسکشن وي او د دې قرارداد دین په تندرو لګي، اوازونه دین په تندرو لګي، د سیاستدانانو ټویټ دین په تندرو لګي او په نیوز کې د دې هغه بریکینګ نیوز دین په تندرو لګي. د پراپر حل څه دی؟ هغه باندې ان شاء الله احتشام به سره خبرې کوو. احتشام بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام طاهر بھائی، تاسو ډیر مننه چې تاسو ډېر مننه تاسو د وخت راکولو او شکریا تاسو ادا کوم. دا څه قسمه ایشو سراشي ماشاءالله په ټویټر باندې په پښتنو کې تاسو په ټاپ باندې پر پاکستان کې خلک پیژني، هغه تاسو په ټویټر باندې आवाज ورکړي. احتشام بھائی مالا خبرې نه راځي په دې موضوع باندې زه سوال ستانه څنګه کوم د کم زګینه شروع کوم ستا غم غوسه مونږ په ټویټر باندې لیدلې ده چې څونه هغه دک در تاسو ته رسېدلې، بلکې زه یم چې کوم انسان په سینه کې زړه ساتي د چا که خپل اولاد وي او که نه وي، خو که انسان وي مسلمانیت هم لري، خو د انسان زړه درد وکړي چې یاره د یو 2 کالو ګوډۍ ماشومه 2 کاله د انسان ذهن دا خبره نه مني چې یاره څنګه مونږ په دې معاشره کې وخت تېروو، مونږ ځان ته مسلمانان څنګه وایو، مونږ ځان ته پښتانه څنګه وایو او اخر د دې حل به څه کېږي؟ زما او تاسو لایو رالو ما ته به سختې خبرې مو کوو، د دې نه مخکې مونږ راغلي وو، د دې نه سختې خبرې مونږ کړي دي، خو د دې حل خو به احتشام به ما ته غوسه نه ښکاري. یار تاسو راته وایئ دې واقعي ته څنګه ګورئ، بیا زموږ د حالاتو ته څنګه ګورئ؟ طاهر بھائی ګوره، اول خو ډیره مننه چې دا خبره په فیسبوک باندې تاسو روچته کړه، په ټویټر باندې ټیک ټک زم، خو په فیسبوک باندې تاسو الحمدلله. نو کوم داسې ټول راځي چې یو فیسبوک والا یو ټویټر والا په ټول پښتونخوا کې موږ خپل تبدیلی راوستي شو، موږ راولو. ډیره د شرم خبره طاهر بھائی، زه تاسو ته قسم خورم ما له شپې 3 بجو پورې خوب نه راته، لکه ما چې هغه 10 کالو ماشومه ذهن ته راوسته کنه او دا ټول اغوا شو، بیا ورسره زیاتی شو او والي په صدا په 13 سیخ باندې والي دا په هغه باندې مړه کړی د لکه نو لکه خان سے وہی کرو چې کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. نو تاسو ماته وایي چې په پاکستان کې په دنیا کې د دې نه غټ ظلم شته چې د 2.5 کالو ماشومه چې کوم دا هغه سره داسې وکړي شي او 2.5 کالو ماشومه بیا اغوا کړي شي، بیا هغه سره ریپ شي، سره زیاتی وشي او بیا هغه قتل کړي شي. نو ماته خو د دې دنیا کې بل غټ ظلم نه ښکاري، پته نشته چې د دنیا کې بل غټ ظلم سي په کم شیزونه باندې بچ کم دي هغه دی اکشن اخلي، حکومت به کله را پاسي. طاهر خو تاسو ما وینئ؟ هلو طاهر بھائی جو ڈسکنیکٹ شو آئی تھنک.
تربیه تاسو ما لایو تاسو ډسکنیکټ موبایل چې تاسو आवाज اوس ډسکنیکټ خجی نو دغه د چې د دنیا کې بل ظلم کې دي چې لکه چې د ډیر میاشتې ماشومه تر راونی سي هغه ته ریپ کې او بیا اوغورځي په دې طریقه باندې تمرک نو دا خو پاکستان کې خو دې وخت کې د کفر نظام هم دی د ظلم نظام هم دی د کفار چې کوم دي په یو کفر ملک داسې خوشي زه مونږ په برتانیې کې ناست یو په امریکا کې خلک د خلک په دې وخت کې ګوري په دې ملکونو کې خدا سي چې ځان ته کفر دي تاسو وایي چې دا ریاست مدینه ده دا کوم ریاست یې تاسو وایي چې دا دریا فرات باندې چې سپی مرشي دا غي تاسو په معنی کېږي نو د سپی تاسو بتانه کېږي خو چې د دونیم کال ماشومه چې کومه ده هغه ریپ شي قتل شي پای کې تړي ورکړي شي بدبختۍ خبره ده چې کم از کم یاره دو ټول ورځ دیو بل بسین خطي په ټوئیټر باندې په میډیا باندې نواز شریف دا وکړه عمران خان دا وکړه مولانا صاحب دا وکړه یاره کم از کم دا ماشومه تاسو نه ښکاري دا بچوړې تاسو نه ښکاري ولې دا د احتشام به فرض دا زما فرض چې راځم په دې باندې आवाज ته پکار دا و چې کله تاسو کیس چې ګورنمنت سایډ نه یو پتن درې دوه بیانونه لګوم درته په بیانونو څوک د نور کیس له زوتلو ما کو ور کړی و طاهر بھائی زه تاسو هم د خبر لازم ګوره د کسور واقعي چې شو کنه نو احتشام په پاکستان کې لومبي کس چې په دې باندې ټویټ وکړو چې د اوزنور واقعي شو نو طاهر د لومبي کس په پښتونخوا په پاکستان کې د اوزنور سکور ته لاړ اوس دا واقعي چې شو دا وصال ماته منشن کړه زه آفلاین ټوټل نه خو وصال ماته ټلیفون کول لکه نو دا د احتشام کار خو نه دی دا د طاهر کار خو نه دی دا خو مونږ خو تاسو د جنت خان نه راځي پروتوکول تاسو خلې سملو کې تاسو ناستي اتو بدون لس بجو پر پټي و تاسو ناس خپل خپل مشورتیا کوي دا ما پرون پاکستان یو ډېر غټ سکه ما غته ټلیفون کو ما نه ماته په خپل میسج کو واتس اپ ما تو کو اسمبلی کسته ما ته شامل څه سوشل میډیا په سر راغسته په وړو خبر تاسو سوشل میډیا ما ورته ته بشرم انسان ته دا وګورئ چې دونیمو کال ماشومه اغواشه ودا رپشه ودا قتل شوه ته ته وړه خبره ده ما ته په پاکستان کې دینه غټ مسلې ما ته قسم په خدای کې پاکستان کې دینه بل غټ مسلې دا زموږ مستقبل له چې تاسو په دې کورسې باندې چې ناس ته ما ته ستاسو مسله نشته زما د ماشومان په خپو باندې خو پیزان نشته ستاسو ماشومان ته لس ګارډز ګرځي ستاسو مسله نه خو زما خو مسله ده کنه نو ګوره داسې خلک چې کوم دي پرون ته ماته یو وزیر خوایا په پښتونخوا کې په پاکستان کې یو حکومتي عہدیدار راته خوایا چې هغه په دې باندې خبرې کړي طالبا تاسو आवाज نه راځي ماته نه کلیر نه دی احتشام به आवाज صحیح دی زما جی بالکل صحیح شو تاسو आवाज جی اصل کې ملګری کالز کوي نو کایندلی چې کم ملګری کالز کوي بیا आवाज تاسو لاړه کالز کوي یار تاسو آفلاین کې وای فای کو تاسو خپل وای فای کولو کنه بیا به ټیکی وای فای کولو ساته باقي خپل رغت چې کوم نه آفلاین کې احتشام به ما دا خبره کول کنه چې داسې زګونو ته مونږ لیدلې دي وزرام تلې دي لاسنیویم کړی دا نو یاره کدا په لاسنیوو د دې سیز مخنیوي کړي نو اوسه پوری با مخنیوي شوی وي د پاکستان جیلونو د خلکو نه ډک دي زه تاسو سره دینه مخکې ریسنټلی یو میاش مخکې په موټروي باندې چې کم کیسو شو سوشل میډیا خلکو بسر را واغسته الکترونیک میډیا اخبارات هر څه زموږ د قوم بد نصیبی دا چې هفته لس ورځې چې ډېر خړ زورو کې 10 ورځې یا 2 هفته په سوشل میډیا یا په ټي وي باندې سيزونه وچلېږي د خلکو د ذهنونو نه بیا غسيزوزي حکومت چې کوم دی په دې سیس کې سنجیده نه دی خد حضور لور واقعي چې کله مونږ لاړو مونږ پروټیسټ کو هغه ټول مونږ سوشل ورکرز سونه چې ملګری راغون شو مونږ भरपूर باغه आवाज وت کو حتی چې دوه شو چې علي محمد سے په پارلیمنت کې قرارداد منظورم کو وزدا زموږ ډېر غټه بدنصیبي دي چې مونږ په دې وطن کې پاتې کیږو چې یو قرارداد یو انسان پیش کړي
خزو د ټولو نه بخنه غواړم چې بار پکې کالز راځي نو دغه وجه نه زموږ لایف سټریم د سم طاهر بھائی دوباره به شروع کو دا تاسو لرکه دوباره به شروع کو بیا به کوم ملګری کال تاسو آفلاین کې موبایل وای فای سره کنیکټ کې کنه وای او فای واتس سره کنیکټ کیو خو هغه واتس اپ چې کوم دی هغه مکمل او واتس اپ چې کوم دی هغه مکمل ډیسیبل کې او دوباره مکمل واپس واتس اپ لرکه ټیک ډن دا اوکے